أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 رکوع نمبر 3. کنتم خیر امت، یی تاسو بهترین امت، اخرجت للناس وستل شوی تاسو، اخرجت وستل شوی للناس خلق لرا، تأمرون تاسو به حکم کوي بالمعروف د نیک کارونو، وتنهون ومن کوي عن المنکر د بد کارونو، وتؤمنون تاسو ایمان راوړی بالله په الله باندې، ولو آمن او کچری ایمان راوړلی اهل الكتاب اهل کتابو، لکان خیرا لهم نخامخا بهتر د اغوی لرا، منهم المؤمنون بعضی دا اغوینا مؤمنان دی، و اکثرهم و اکثر دا اغوینا الفاسقون فاسقان دی. لن یضروکم هرگز ضرر نشی در رسولی تاسو تا الا اذن مگر سلک شانتی خفگان، و این یقاتلوکم او کچری اغوی جنگ کوي تاسو سرا، یولوکم نو اغوی بشاگانی کی تاسو، نو اغوی با اگرزوی تاسو تا الادبار شاگاری، ثم لا ینصرون بیا با داغوی مدد نشی کولی. یا 2-3 ورځې مخکې سبق تیر شوی، ولتکم منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. دغه سبق کې د 2 قسمه خلکو تذکره شوی و. یو هغه قسم خلک چې دا غوی لپاره د الله رب ذوالجلال د کامیابی اعلان کړي او اولئک هم المفلحون. نو دا هغه خلکو چې الله فرمایلو چې پتاسو کې یو ډله داسي پکار ده چې هغه ښه کارونو طرف ته خلک رابلی، د ښو کارونو حکم کوي او د بدو کارونو نه منع کوي. نو الله فرمایل چې دغه خلک کامیاب دي. او د دوی مډلی تذکرہ کړي و، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. چې تاسو د هغه خلکو په شانتي مکیږئ چې ټولګي شولا، تفرق بازی وکړه او د روخانه او د واضح دلیلونو نه پس بیا هم چې دین خپل منځ کې اختلاف وکړلو، نو الله فرمایلو چې دا خلق عذاب والدی د دوی لپاره دردناک قولی عذاب دی. بهر حال په هغه سبق کې هم الله د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر تذکرہ کړي وو، او په هغې باندې چې څوک عمل کوي نو د هغوی دپاره د فلاح او د کامیابی اعلان کړي. نننی سبق هم د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر باندې د ثابت قدمی متعلق بیان دی. الله فرمایي چې کنتم خیر امة اخرجت للناس، تاسو بهترین امت یې. مطلب دا دی چې څومره امتونه تیر شوي دي، څومره انبیا علیهم السلام راغلي دي، او هغوی ته یو امت چې دی حواله شوی، هر یو نبی په خپل امت باندې چې دی نو مهنت کړي.
وس په دغه امتونو کې د ټولو نه بهترین امت هغه د پیغمبر علی السلام امت دی او په هغه امت کې چې نو موتا هم شاملو. الحمدلله تاسو بهترین امت یې. بس بهترین امت چې څومره لکه 1,40,000 کم بیش پیغمبران تیر شوي دي، نو مطلب دا دی چې دی هر یو نبی ته چې دی نو د خپل وخت په مناسبت سره چې دی امتونه ملاو شوي. نو په دې ټولو امتونو کې د ټولو نه بهترین امت هغه دا امت دی، د پیغمبر علی السلام امت دی. څنګه چې په ټولو انبیاء علیهم السلام کې د ټولو نه افضل او د ټولو نه بهتر نبی هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی، نو هم دغه شانتي دا امت هم په ټولو امتونو کې بهتر دی. وز دا وجه امتیاز څه دی؟ دا بهترین امت دا ورته ولي ویل کیږي او دا ورته ولي الله رب ذوالجلال وای؟ ځکه چې په دې کې اوصاف چې هغه موجود دي او هغه اوصاف او هغه صفاتونه څه دي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. د دې امت چې بهترین امت دی دا ورته د دې وجه نه وای چې په دې کې صفت موجود دی د امر بالمعروف، د نیکو کارونو به دوی خلکو ته حکم کوي. دی به نیک کارونو طرف ته خلک رابلی، راځي خلک مانځل راشي، راځي د الله دی خبرې ته کېنه، راځي د الله د دین خبره کیږي، راځي د پیغمبر علی السلام د احادیث مبارک بیان کیږي، داغه تذکره کیږي. دا د دې امت چې دی دا ذمہواری دا د دې کار دی، د دې په وجه باندې وته بهترین امت وای. دغه شانتي دی وسکه وتنهون عن المنکر، دی د دې امت بهترین امت وته زکوای چې د دوی کار دادي، د دوی کار دادي چې دوی به خلق د بدای نه منی کوي، دوی به خلق د غلط کارونو نه منی کوي. دا د امت محمدیه دا یو ذمہواری ده. دا ذمہواری په وجه باندې دا ذمہواری چې څوک پوره کوي دا به په بهترین امت کې شامل. دا ذمہواری دا چرته د یو ټولګي نه ده، دا د یو کس او د دوه کسو د دریو کسو نه ده چې تو ځان ته پیغمبر علی السلام امتی وي، تو ځان په دې بهترین امت کې شماري، نو دا بیا ستاسو ذمہواری جوړیږي. د خپل وسم مطابق به امر بالمعروف کې او نهي عن المنکر وکړي. په کوم ځای کې ستا لاس رسی، تو په کور کې سربرای، تو په کور کې مشري، ستا ماتحت بچی دي، ستا ماتحت ښځه ده، ستا ماتحت واړه رونه دي، په هغوی باندې چې ستا حکم رسی هغه به نیکۍ طرف ته رابلي، هغه به دین طرف ته رابلي، په هغوی به محنت کی. دا به نه وي چې نه زما قبر او د دوی قبر جدا دي. دا د قرآن وینا دا ستا ذمہواری ده. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. پتاسو کې هر یو سړی چې دی نگهبان دی، مشر دی، او تاسو نه به خپل رعایه مطابق تپوس کیږي. د پلار نه به خپل بچو تپوس کیږي، د خاون نه بچی دی د خپل خزي متعلق تپوس کیږي. تا به محنت کړی دی او کنه دی کړ. دغه شانتي د وخت د حکمران نه به داغه چې ما قبل ماته چې کم رعایت کم قوم دی داغه تپوس پتی کیږي. تعالی ما بادشاہي درکړی و، تا د خپل قوم چې دی تا د دوی خیال ساتلی دی او کنه، تا چې دینو دوی ته چې سہولیات چې ورکړي دی او کنه، نو دا پر قوم باندې مشر دی، د دنه د دې نگاه مشر دی، نگاهبان دی، داغه نه به داغه مطابق تپوس کیږي. د پلار نه بچی دی د خپل بچو مطابق تپوس کیږي. تا د خپل بچو تربیت کړي دی کنه، کم سے کم د بلوغت پوری د پلار ذمہواری جوړیږي چې دا د خپل بچو تربیت وکي، او کبالغ هم شي بیا هم دی مشر دی، نگاهبان دی، دی به د خپل بچو رغه کوي. نو د کم صفاتو د وجنه چې بهترین امت هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر، د دې امت خصوصیت دا دی، د دې صفاتو په وجه باندې وته بهترین امت وای. سو مفسرین فرمای چې دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا خو په سابقو امتونو کې هم هغه به هم چې د انبیاء علیهم السلام به او بیا به هغه چې کوم صحابه ملګری به هغه به هم چې دینو دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر کول. نو بیا دی امت ته په سو جوانه بهترین امت ویل کیږي چې کم صفت په دی امت کې دي، نو دغه صفت خو په سابقه امتونو کې هم. نو دا غي نه جواب مفسرین کوي
چې په سابقه امتونو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر تعلق صرف او صرف د زړه او د جبې سره، یعنی په جبه باندې به خلق نیکای طرف ترابلل، په جبه باندې به چې نو د بدن به خلق منی کول، خو لیکن د لاس په ذریعہ باندې د طاقت او د قوت چې جهاد نوم ورته ویل شي، یا د قشانتی د وخت د حکمران ذمہواری چې دیو په خپل پاور او طاقت سره چې کم دینی کم رغی دا به نافذ کړي، نو په سابقه امتونو کې داغه تعلق صرف د جبې سره چاغو به امر بالمعروف او نهي عن المنکر بس دغه به کول، خو د دینه سیوا چې نو د جهاد کم رغه چاغه نو دا امتیاز دا شامل دي دا صرف او صرف امتی محمدیه ته چې دی به امر بالمعروف کوي، دی به نهي عن المنکر کوي، کبل فرض د لاس رسی ها کده د لاس رسی حدیث شریف مفهوم دی کنه چې تاسو یعنی تاسو چې دینو بدی واینا او کپلاس سره چې منی کول شابر سبق کې تر شو، نو پلاس سره منی کا نو د لاس سره منی کول دا طاقت او قوت دا چې دینو د وخت د حکمران دی، یا د شانتی چې دی د سربراه د یو مشر دی، نو د دې وجینه چې دینو دغه صفت د جهاد دا صفت دا هم په دې امتی محمدیه کې لکه پیغمبر علی السلام چې یا چې دینو اول چې دعوت او تبلیغ راغ، خو لیکن چې نه ایمان نه قبول نو بیا چې دینو بیا د توري او درغه په ذریعہ باندې، نو د دې وجینه چې دینو دا امتیازي صفات چې دي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر د دې صفت د وجینه تاسو بهترین امت، نو معلومه دا شوله چې کم خلق دا صفت د دې صفت سرزان متصف کینا په دې صفت باندې عمل لکې په دې حکم باندې عمل لکې، نو د دې قران پرانا کې چې دین دا بیا به بهترین امت کې نشو، نو کم خلق چې د دعوت تبلیغ په نوم باندې را کم مهنت شروع دي نو کبل فرض زو هغه ټیم نشم ورکولې زو هغه سره تلې نشم، نو بدرت چې هغه نه دی پکا او موږ خلکو نه او کنه تاسو بامره یاره دا وزګار دي، یاره مصروفیات د هر سړي په کور کې مصروفیات دي، خو لیکن دغه خلک چې راوتی دا صرف او صرف دغه ذمہواری د پوره کېدو لپاره چې ورځ په قیامت الله زمونه ته پوسونه کی چې تاسو د مخې د پیغمبر علی السلام امت گمراهی طرف روانو، نو تاسو سکړي ولتکم منکم امه يدعون پتاسو کې او ټولګي چې هغه په کار دي چې هغه سکه يدعون ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر، دا سی او ټولګي چې هغه په کار دي، نو دغه ټولګي چې په نننی زمانه کې دغه دعوت تبلیغي په جماعت په نوم باندې کوم مهنت شروع دي، دا سره خپل ذاتی مفاد د پاره نه خپل جامه خپل پیزار خپل مال په هر څه خپل وخت چې هغه لګي خالص د سره پاره چیرې د پیغمبر علی السلام امت چې د گمراهۍ نه بچي او په صحیح سمت او په صحیح لار باندې راشي. کنتم خیر امه تاسو بهترین امت اخرجت ولی د کم وجنا وستل شوی للناس خلق لرا تأمرون چې حکم بکوي تاسو بالمعروف د نیکو کارونو وتنهون من کوي بتاسو عن المنکر د بدو کارونو وتؤمنون، نو په دې لار کې بتا د بیا رکاوټ هم راځي، تا د بچینو د خلکو خبرې اترې هم بیا برداشت خو دغه ته بنه ګوري په کور کې به مهنت کې په خپل بچو باندې وکي په خپل ورونو باندې وکي مانځه ټیم دی مانځل ناراضي ولي ناراضي سی چلی بار وای ته پوس کې دا بنوي چې مړه پرې دا استاد مخي د پیغمبر علی السلام امتی او گمراهی طرف ته روان دي، ساده مخي د پیغمبر علی السلام سنت چې هغه خلق پری دي، ساده مخي چې دی د الله رب ذوالجلال اهم فریضه منزونه خلق پری دا تو خاموش ناسیره د قبر جدا دی او زما قبر جدا دی، نه تو ځان ته مسلمان په سبان دی، دا مسلمان شان نه دی چې د مخي د بل مسلمان چې هغه جهنم طرف ته روان دي د جهنم ور طرف ته روان دي، تو دته چې یو دو درې بول ټیک داغه به وختي تور باندې تا ته بدرت بوم وای تا ته بدام وای چې مړه ځان دي کار کتلې دي تا ته بدام وای خدای خبرو ته بنه ګوري کستا د وجینا یو مسلمان راهی راست طرف تراش استاد نجات پر دغم کافی ده استاد ټول ژوندۍ عبادت یو طرف تکا خو لیکن کستا د یوی خبرې د وجینا راځي د مانځ ټیم دي که یو مسلمان رور استاد وجینا منځ وکړلو نو کې دي چې الله رب ذوالجلال دله چې مزید د منځونو د ادا کولو توفیق ور نصیب کی نو ستاره پر دغه نجات د پاره چې دا کافی ده. کنتم یتاسو خیره بهترین امت اخریت مستری شوی للناس خلق لرا تأمرون تاسو به حکم کوي بالمعروف د نیکو کارونو وتنهون او من کوي بتاسو عن المنکر د بد کارونو وتؤمنون او تاسو ایمان راوړی بالله په الله باندې ولو آمنا
او کچری ایمان راوړلو اهل الكتاب اهل کتاب یعنی یهود نصارا لکان خیر لهم نخامخا بهتر دا لهم اغویلرا منهم المؤمنون بعضی دا اغوینا مؤمنان دی. الله فرمای چې اهل کتاب که بالفرض ایمان راوړي نو دا خبره دوی لپاره بهتر، خو الله بیا مزید وایي چې بعضی پکې د دوی مسلمانان دي ایمان والدي، لکه عبد الله ابن سلام دا د يهودانو یو غټ عالم خو لیکن الله رب الجلال وتعالى ایمان دولت چې دا بیا ور نصیب کړلو. منهم المؤمنون زینی دا دوی نه باز مطلب یو سو افراد چند واکثرهم الفاسقون، لیکن اکثر چې دا دوی نه فاسقان دي. لن یضرکم هرگز ضرر نشي در رسول تاسو ته الا اذى مگر سلک لب شانتی خفغان. نو دا يهود و نصارا چې دي تاسو چې دي نقصان نشي در رسول اسی وختي تور باندې د دوی چې کمی پروپاګاندا دی او پیش شاک می خبره اتر گئی دغه نه بټیک د مسلمان ته لک شانتی تکلیف در ورسی ل خفغان به در ورسی خو نور و ان یقاتلوکم او کچری دوی جګړه او جنگ تاسو سره کوي نو د دوی طاقت دومره نشته، دوی بس کوي یولوکم الادبار، دوی بچ دي وګرځوي تاسو تخپل شاګانی، مطلب دا چې دوی به تخت کوي په دوی په تاسو باندې. نو دا دی وجنه علما او مفسرین فرمایي چې په دنیا کې يهود او نصارا چې دا په مسلمان باندې شي غالب کړي، دوی قبل فرض د مسلمان سره ووم جنگيږي، دوی بچ دي دوی به ملاګان او شاګانی شاتکی او تختی با، مطلب دا لري چې ملا بچ دي مسلمانو دا د شکست علامت دي، د بهادرۍ علامت دا چې ستاسو سینې چې دشمن ته مخامخي او چې کله د ملاک لګنه نو دا د شکست چې علامت دي. نو دا يهود او نصارا چې دي دا هرګز چې تر قیامت پورې د قرآن وینا چې دا نشي غالب کړي، ولیکن مسلمان نه چې دین هغه به وسدینو بس د مسلمان په ځړ کې چې د هغه ګډړ چې هغه پروت دی دغه څومره اسلامی ملکونه دي، بیا پاکستان چې اټمی طاقت او پاور وسره دي، خو لیکن دغه يهود او دغه نصارا او دغه امریکای ته چې مونږ سې مونږ چې مغلوب او بس هغه چې سوای مونږ بس او ټیک ده. الله فرمایي چې دا تاسو کدی تاسو جنگ هم وکي کنه دوی رشي غالب کوي، دوی بچي دي تختی بس تاسو. صدق الله.